د چارسدې غټې وریجې د خپلې ځانګړې خوند او رنګ له وجې نه یوازې په ټول خیوات کې یادېږي بلکې په نړیوال کچ پاکستانیان یې تعریف کوي. خو همدا دغې وجې د چارسدې او د پښتونخوا صوبې په بېلابېلو چوکونو او بازارونو کې خرڅول کېږي. د غټو وریجو تیاروونکي وایي چې دوی بیګمې وریجې پخوي، خو دا چې دغه وریجې څنګه تیاریږي نو د وریجو پخونکي عارف وایي چارسدې سیمې نه علاوه پېښور او مردان او شیخرا داسې جهانګیرې اکوړې هر علاقې ته زموږ نه ځي او چې چېرته غم وي خوشحالي وي خیرات وي نو اډر خلک راکوي او په هغه اډر داسې ځي. موږ شکر د خپلې میخې حلالو چې داسې د بازار دپاره یو میخ حلالو داسې چې اډرونه بیا 2 میخې حلالې کو 3 میخې ملالې کوم او دا ړومبې شروعات موږ کړي دي. د بازار نه مخکې به دا هم دلته په ودونو خادی کې پخېدې خلکو به ډېر لوی انتظار کو د ورځې ته چې هلکه په کلي کې به وادي او نن به ځو غټې وریجې به خورو. نو موږ داسې یو سوچ په مغزو کې راغی چې موږ یاره دا په دې بازار کې ولې نه شروع کړو لکه یو دیګ نیم نه موږ شروع کړی او اوس شکر دی داسې 10-15 دیګه خرڅ موږ ورته وطنۍ وریجې وایو. د دې ځای لوکل وریجې دي د 200 د دې علاقو کې دا کرلی کېږي دا زمیندار یې کري دا د دې ځای لوکل خپلې وریجې دي چې دا ډېرې ښې هم پخېږي او خوږې مې ده. په بازار کې د خرڅونکو په وینا دوی د ورځې په حساب خوشه 15 تر 20 پورې دیګونه وباسي او د یو پلیټ وریجو بیه 500 تر 100 روپو پورې ده. دا خو تقریبا 2 غنټې ګرمي او داسې یو 9-10 غنټو پورې بیا باقي دې کې غټه غوښه په یخې کې نو بیا خبره ده غټه غوښه پکې د بیا خرابې شي یخې وي بیا خرابېږي. خو د دې خوند او رنګ د ګاګ په نظر کې څه اهمیت لري نو دلته راغلی ګاګ وایي پېښور بخښونه دلته راځو موږ داسې هفته کې یو ځل 2 راځو او بس دا شی لږ مزدار دی همدې دپاره راځو ځان سره هم لږې پیک یو شو بس دلته یم طایب مې نوم دی او د تنګي برلین اوسېږم ماشاءالله دلته کې راغلي وو لالا وریجې ډېره ښایسته دي تعریف ډېرې مزېدارې چاولې دي ماشاءالله موږ په ډېر خوند راغلي داسې 10-15 دن پس خامخا چکر راغلی یو وزټ کوو خوراک مراک هم پکې وکړو ماشاءالله چاولې ډېرې زبردست. دغه وریجې نه یوازې په بازار کې خرڅول کېږي بلکې که څوک دوی ته د دیګونو اډر ورکړي نو د یو دیګ بیه 15,000 تر 20,000 روپو لګول کېږي. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو خیبر نیوز چارسده.